نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم سورة جاثية پنځشتم پارا دوشتم آیت په مخکې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو. اوس په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیانې. د قیامت پر ورځ الله پاک د ژوند کولو حکمت ذکر کوي چې دا خلق زرا ژوند کوم هر چاته به د خپل عمل مطابق بدله ملو شي. نیکانو تبا جنت ملو شي او بدانو تبا جهنم ملو شي، لیکن پچا باندې به هم ظلم او زیاتی نه کیږي. یا دې کافرانو قباحت الله پاک ذکر کوي چې دې الله رب العالمین به بندگی پر خود ده او چې سي په طبيعت کې راضي بس هغه پس روانه کوی چې د خواهش د خدای دی او د الله رب العالمین بلاره کړی دې په وګونو پزرونو او پسترګو باندې الله پاک پر دې راوستي دي او چې کم کس الله پاک بلاره کې نو څوک نشته چې هغه بلار راولي. بل د دې دا قباحت چې دوی د مرګ نه بعد جون نه مني. دوی وی بس زندگی هم دا یو زندگی د دنیا د هم دی کې خلک ژوند کېږي مړ کېږي او بیا دا هم وایي چې دا ژوند کول او مړ کول دا د زمانه رواج دی کې د چا کار نشته. یعنی د الله رب العالمین د مرګ او د جن هغه طاقت او قدرت یې زمانه لور کې چې دا خلق زمانه مړ کوي. الله پاک فرمایي دي سر په دې خبره باندې هیڅ قسم دلیل نشته دی بے ځای خبره وکړه. بل د دې قباحت دا چې کله دې قران کریم آیاتونه ووري او دې خپې چې دا خدای الله پاک د کلام آیاتونه دي نو دوی سره بل باندې پاتې نشي بس دومره وایي چې زمونږ پلاران چې کوم مړ شوي دي هغه راله راژوندي که بیا به موږ ومنو. نو ښه پوهېږي چې دا قرآن د الله پاک کتاب دی، آیاتونه د الله پاک دي، لیکن چې دوی دا نه مني نو د آخرنۍ باندې دا وکړي چې زمونږ کوم مخکني پلاران مړ شوي دي هغه راله راژوندي که نو بیا به موږ پوه شو چې قرآن هم حق دی او قبر هم حق دی او آخرت هم حق دی. الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمای دی توبه چې تاسو د جن او د مرګ مالک الله پاک تاسو الله پاک باندې پیدا کړی د نشته کړی بیا به د دنیا دی جن کې تاسو مړی او بیا به په قیامت کې ژوند کوي. الله جل شانه وړاندې هغه ورځ چې هغه کې څوک شک نشي کولی چې د قیامت او بیا الله جل شانه کمال بادشاہي ذکر کی کله چې د قیامت ورځ د کافرانو تاوان په ټول دنیا تخکار شي. ټول دنیا په پیسې چې دا کافران د تاوان وکړي. هر دین والا خلق په الله پاک تا په پندو باندې پراتی د ډېر عاجز او د يرینا او یا هر دین والا خلق به جدا جدا د الله پاک مخې ته ودري. د هر پیغمبر امتیان به جدا جدا ولاړ یو بل سره به یو ځای او بیا به دې ته د عمل نامې وړاندې کړي شي چې راشي خپل عمل نامې موالي چې تاسو کوم کارونه کړی دي ټول په دې کې موجود دي اوس به بدل تاسو ته ملي شي. او دا چې کوم عمل نامې تاسو لمونږ درکو نو دا تاسو باندې کرامن کاتبین فرشتي مقرر ویغي د لیکلي دي او صحیح د محفوظ کړي دي، غلط شوی پکې څه نه دي چې سم کړي دي. دا تاسو عمل نامې
د دې مطابق به تاسو ته اوس بدلې ملاوي. بیا د مؤمنانو بدلا د الله جل شانه رحمت او جنت او کامیابی، او د کافرانو بدلا د جهنم او د قیامت رسوایی. کله چې د قیامت ورځ چې کافران ته وویل شي تاسو ته زما آیاتونه نو لوستل شوي، چې تاسو ته لوستل شوي تاسو نو منلي، تکبر مو کړو، تاسو کافرانو انکار وکړو، او تاسو حال دو که تاسو ته وویل شو چې قیامت حق دی. تاسو به وی چې قیامت خو موږ نه پیژنو، قیامت لا څه شي، او زموږ څه خیال او یقین نه راځي چې قیامت به راځي. دا هغه قیامت دی چې درته اوس راغی. قیامت پر ورځ به کافران ته الله پاک دا خبره کوي. اوس خو څوک نه مني، مسلمانان هم ډېر داسې شته چې هغه ایمان یې پرېښودو او یې څه شته نه. خو چې کله د قیامت ورځ چې د الله رب العالمین وړاندې دا خبره وشي تاسو چې قیامت نشته، دا هغه قیامت. او بیا به الله جل شانه دوی ته وفرمایي چې تاسو نن موږ په دې جهنم عذاب کې پرېږدو لکه څنګه تاسو په دې ورځ باندې ایمان پرېښودلی و. ستاسو ځای همدا جهنم دی، دې کې به تاسو اوسېږئ، هېڅوک نشته چې تاسو ته دې نه اوس خلاص کړي. ولی ځکه چې تاسو زما دین نو منلی، دین پسې مو ټوکې کولې، تاسو قیامت نه منو، قبر مو نه منو، آخرت مو نه منو، د هغې په بدل کې تاسو به اوس دلته په دې اور کې همیشه دپاره. نو بیا د صورت په آخره کې د الله جل شانه بڑائی او لویی او د یووالي دلیل ذکر کیږي. نو فرمایي وخلق الله السماوات والارض بالحق، او الله پاک پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې په حق باندې، ولتجزا كل نفس بما کسبت، او بدله ورکولی شي هر یو نفس ته، که د نیکۍ نفس دی او که د بدۍ نفس دی، د هغه څه چې د کم کړي. وهم لا یظلمون، په دې باندې به هېڅ قسم ظلم نشي کولی. افرأیت تا لیدلی دي من هغه څوک اتخذ الهه هواه، چې هغه نیولي د خپل خواهش او د خپل طبیعت خبرې په خدای باندې، چې څه طبیعت دی بس هغې پسې روان وي، دا نه ګوري چې دا ټیک وي او که دا غلط وي. دا سړی د خپل طبیعت بندګي کوي، د خپل خواهشاتو بنده دی، د الله بندګي ذکر دی. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، والله پاک ګمراه کړي دا سړی سره د علم، سره د پوهې الله پاک. وختم علی سمعه، او الله پاک مهر لګولی د په غوږونو باندې، وقلب یو د په زړه باندې، وجعل علی بصره غشاوه، او الله پاک ګرځولی د په سترګو باندې پرده. فمن يهديه من بعد الله، پس څوک دی چې د ته به رهنمایي وکړي پس د الله پاک د ګمراه کولو دلره. افلا تذکر، تاسو سوچ و فکر نه کوئ. وقالوا ويدا مشرکان ما هي الا حیاتنا الدنیا، ندی دا مگر دا ژوند د دنیا دی، نموت و نحیا، من ژوندي مړه کیږو من ژوندي کیږو. وما يهلكنا الا الدهر، او نه هلاکي موږ لرا مگر زمانہ. وما لهم بذلك من علم، او نشتر دوی سره په دې وینا باندې څه دلیل، انهم الا يظنون، ندی دوی مگر اسی ګماني خبرې کوي. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، او ورکله چې ولوستل شي په دوی زموږ آیاتونه د قرآن واضحه، ما کان حجتهم، د دوی سره نه وي څه دلیل، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، مگر دا چې دوی تاسو راولئ زموږ پلاران ژوندي، ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتوني یئ. قل الله یحییکم، تو فرمایي الله پاک به تاسو ژوندي کوي، ثم یمیتکم، بیا تاسو مړه کوي، ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیه، بیا به تاسو راجمع کړي په ورځ د قیامت کې، په کې شک نشته. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي. ولله ملک السماوات والارض، او قاد الله پاک د پاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکو ده. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، ابا ورځ چې قائم شي قیامت، نو په دغه ورځ به تاوان وکړي کافران، ښکاره به شي تاوان د کافرانو. وترى كل امة جاثیه، او ته به ویني هر یو دین والا خلک پړ مخې الله پاک ته د عاجزۍ د وجې پراتو.
یا په یوځه یو جماعت کې ناس کل امت تدعى الى کتابها هر یو امت برابر لشي خپل عمل نامو ته دوی ته وویل شي اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن تاسو به دې درکول شي تاسو د عملونو هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق دا زمونږ د طرف نه چا عملنامې تاسو ته ملو شوې دا خبره کی پتا سو باندې رښتیا ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یقینا منګه او چې منګ به مضبوط کو منګ به محفوظ کو منګ به ثابت به مساتو تاسو عملونه فما الذين امنوا وعملوا الصالحات فسرجا کسان چې مؤمنان دي عمل نکړي د نیکه فيدخلهم ربهم في رحمته فصلى پاک بدا مؤمنان نیکان داخل کی خپل رحمت کی په جنت کی وذلك هو الفوز المبين دا کامیابی ښکار ده واما الذين كفروا ارج کافران دي افلم تكن آیات تتلى عليكم دې تبویر شي آیا نو تاسو باندې افلم تكن آیات نو زم آیاتنا تتلى عليكم چلستری شو پتا سو باندې فاستكبرتم تاسو بتکبر کو وکنتم قوم مجرمین تاسو قوم مجرمان کافران تاسو نه منو واذا قيل ان وعد الله حق او هر کله چې ویری شو دوی ته دې کافرانو اے کافرانو تاسو بچار کلو ویری شو په دنیا کې ان وعد الله حق بشک وعد الله پاک د قیامت حق ده والساعه لا ريب فيها او قیامت حق دي شک نشته په قیامت کې قلتم تاسو کافرانو بوي ما ندري ما الساعه منتبتن لګي چې قیامت څه شي دي ان ظن الا ظنا من خیال نکو مگر ګمان کو وما نحن بمستيقنين او من يقين ساتون کې چې قیامت برازي وبدالم سيئات ما عملوا او کارب شي دوی تا بدد دوی د عملونو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او چابي ربشي په دی باندې عذاب چې دی په دنیا کې هغه پسې ټوکې کولې وقيل اليوم ننساكم او دې تب ویل شي چې نن نو تاسو موږ پرې دوی په اور د جهنم کې کما نسیتم لقاء يومكم هذا لکه څنګه چې تاسو پرې خو عملنا د ملاقات د ورځې د پاره ومأواكم النار او ټکانه تاسو جهنم اور دې وما لكم من ناصرين او نبی استاد پار هیڅوک مدد کوونکی بچ کوونکی د عذاب نه ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله دا عذاب پتا سو ذکر چې تاسو نیولو دا الله پاک آیاتونه د قران هوځون پټوکو قران پسو د قران احکامات پسو بم ټوکې کولې وغرتکم الحیات الدنیا او دوک کې چوری تاسو ژوند د دنیا فاليوم لا يخرجون منها فتنن دي بنشرا وستل دي جهنم د اورنا ولا هم يستعتبون او نباد دي توبه قبول شي نبدي ته مقامل او شي د معذرت او د ملامت او د الله رضا کولو فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين پس خاص الله پاک د پاره حمد دي چې رب د اسمانونو رب د زمکو او رب د ټول مخلوقات دي وله الكبرياء او د الله پاک د پاره لوی دا في السماوات والارض پاسمانونو پس مکه کې وهو العزيز الحكيم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات دي واخر